بېنظیر د روپو لپاره موږ رجسټریشن کړه خو تر اوسه پورې موږ ته روپۍ میلاو نه شوې. څوک چې د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن وکړي ټولو ته به دا روپۍ میلاویږي. دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي د دوو کسانو کمنټس کړی، یو وایي زموږ 45 سکور دی او بل وایي زموږ 40 سکور دی. نو موږ ته به دا روپۍ میلاویږي یا موږ د خپل سکور چې دی دا به څنګه کمو. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو لپاره ده، نو مخکې لازم شیر کوئ. که کومو کسانو ته پته نه وي نو نوی سروې شروع شوی دی، تاسو خپل رجسټریشن چې دی په دې کې کولی شئ. په را روان وخت کې چې دی تاسو ته به هم د بېنظیر روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو کم کسان چې وایي موږ رجسټریشن کړی دی موږ ته روپۍ ولې نه میلاویږي، نو روپۍ د دې د وجې نه میلاویږي چې ستاسو د رجسټریشن وخت پنی شوی. که بیا ستاسو د رجسټریشن وخت شوی نو کیدای شي که ستاسو د غربت سکور چې کم دی هغسې وایي د هغې د وجې نه دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. څنګه چې د دوو کسانو کمنټس کړو، د یو لیکلو 45 او د یو لیکلو 40. نو 45 او 40 باندې چې دی تاسو ته دغه روپۍ نشي میلاویدلی. د کمو کسانو سکور چې د 32 نه کم وي نو هغه کسانو ته چې دی هغو ته به د بېنظیر روپۍ میلاویږي. که د 32 نه ستاسو سکور سیوه نو بیا دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدلی. نو ځینې کسان به چې خپل سکور به څنګه کمو، نو سکور چې دی دا ستاسو نشي کمیدلی، ځکه چې تاسو کله دا رجسټریشن وکړو نو دغه سکور ستاسو ختلی. دا به هلو کمیږي چې کله ستاسو د دې رجسټریشن 2 کاله وشي. 2 کاله پس چې دی بیا تاسو دوباره سروې وکئ، نو که په هغې کې ستاسو د غربت سکور کم وو نو بیا به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دغه طریقه ستاسو د غربت سکور چې دی دا کمیدی شي. خو کم کسان چې وایي موږ ته روپۍ نه میلاویږي او موږ رجسټریشن کړی دی نو په هغې کې به هم ستاسو د غربت سکور چې دی دا به سیوی. بل لا که ستاسو د رجسټریشن وخت نه شوی نو تاسو به د هغې لپاره صبر کوئ. 15 شپږ میاشتې چې دي به دې کې لازم لګي چې کله تاسو ته د اهلیت میسج راغی نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. بل لا کوم ځای کې چې دا روپۍ میلاویږي تاسو به هغه ځای ته ځئ نو هلو به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. ځینې کسانو په ذهن کې دا وي چې هر کس ته به دا روپۍ میلاویږي، نو هر کس ته دا نه میلاویږي. تاسو به رجسټریشن کوئ نو هلته کې تاسو له نمبر یې درکوي دی، کمې ته چې سکور ویلی کېږي دا نمبر یې درکوي چې ستا مال څومره دی. لکه هر سړی پکې خپل مالي حیثیت چې دی دا لیکي. خو ځینې کسان به دې کې دروغ وایي، خو د ځینو شیانو چې دی هغه دې ته پته لګي. ستاسو د بجلۍ د بل نه، ستاسو د موبایل د استعمال نه، ستاسو په نوم باندې چې ګاډه دی، داسې قسمه قسم شیانو چې دی هغو ته پته لګي. نو د هغې د وجې نه ستاسو سکور چې دی هغه سیوا لیکي. نور چې تاسو هلته کم معلومات ورکوئ که ستاسو نه فرید تپوس وکړي، هر سړی به وایي چې زموږ کره فرید نشته، زموږ کره پنکه نشته، زموږ خپل کور نه دی، دا به ورته هر سړی لیکي. خو کم چې په کمپیوټر کې پراته وي نو هغه غونډ ریکارډ چې دی هغه د هغو سره پروت وي. که تاسو دغه ځای کې دروغ معلومات ورکوئ او هلته یې په کمپیوټر کې راولئ نو هغه وایي دا سړی چې دی ټول دروغ وایي، نو د هغې د وجې نه هم تاسو له سکور چې دی دا سیوا درکوي. نو د دغې د وجې نه هم دا روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدلی. نو کم کسان چې وایي زموږ سکور سیوا دی، سکور به په کم جوړ، نو 2 کاله پس چې دی دا تاسو کمولی شئ. که ستاسو شناختي کارډ هم بلاکي نو تاسو 2 کاله پس چې دی دغه دوباره کولولی شئ. خو د 2 کالو نه مخکې چې دی دا نشئ کولولی. الان ساعت د هغو قانون چې دی دغه دی. په را روان وخت کې پکې څه اپډیټ راغی نو په هغې باندې به بیا موږ ویډیو جوړو. خو د هغې لپاره چې دی تاسو به زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره فالو کوئ. د نوي اپډیټ نه چې دی تاسو به په ټایم سره چې دی خبرېږئ.